تكن خامسا فتهلك او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. انتهایی عزتمندو، زه تاسو ته یعنې کارګزاري چې ستاسو مخې ته دا نقشه وي، لکه د خلکو ذهن هغه ډېر عجیبه وي. زمونږ دا نوجوانان احناف دا نوم چې دی نو دا ماشاءالله لکه د نور په شان دی. نو کله ناکله داسې علما راشي نو هغې زه خو دغلته یم نو ما نه تپوس کوي دا د مفتي ندیم صاحب مدرسه ده. زه ورته یم او نو وي دا مرکز امام اعظم ابو حنیفه دا زه ورته یم او که نه د هغې یقین نه راځي چونکې نوم ماشاءالله لکه د نور په شان دی او تعمیر هغه داسې دی لکه مسجد نبوي نه په پوره دنیا کې فیض خورېدو، لیکن مسجد نبوي کې پوره مسلمانان د مدینې او پکې نشول راتلی او چت یې داسې و چې باران به وشو صحابو تندي مبارک هغه به ټول په خټو باندې سخا کېدل. نو کارګزاري زموږ د مدرسې داسې ده چې زموږ ماشاءالله یعنې هر کال 2015 نه موږ سره دا تخصص ترتیب دی په سونو زرګونو علما ماشاءالله دلته رالل او دلته سبقونه ویل، هغې لاړل په خپله علاقو محلو کې ماشاءالله خدمت کوي، د هغې کارګزاري موږ ته راځي. دا شان درس نظامي والا د زیر تنګي په بنیاد موږ صرف 4 درجو والا ساتو، زیات نشو ساتلی. نو دغه دلته ډېر لوی خدمت کېږي په پوره خیبر پښتونخوا کې. پوره خیبر پښتونخوا کې دا دلته چې کوم کورس کېږي دا په پوره خیبر پښتونخوا کې دا صرف دلته کېږي، نور ځای نه دي، ډېر محدود دي. نو زمونږ دلته یو خو د زیر تنګي مسله ده. مفتی صاحب محترم او شیخ عبدالمتین جمالي صاحب هغې بار بار د مفتی صاحب یعنې د درسګاه د غټېدو تاسو ته ویلي. د دې یو ډېره خسته موقع د موږ تاسو سره زموږ مدرسې مخې ته 20 مرلې یو پلاټ دی، تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ د هغې قیمت دی. خو زموږ دا مسجد کې موږ دا نظام چلو، دا مدرسه موږ په مسجد کې چلو، تقریبا 10 یا 11 مرلې زموږ دا ځای دی. نو که دغې دپاره انشاءالله ملګري فکرمند شي وظایف شروع کړي او عبدالمتین صاحب چې کومه وعده واخېسته الله نه امید دی او دومره ذهن کې یاد ساتئ یعنې زموږ اوس دا علما هم ماشاءالله د دې کال پوره شو، اوس موږ سره یو دوره شروع کېږي. هغې کې موږ سره 400 پورې علما راځي. تېر شوي کال کارګزاري درته وایم هغه 400 ته چې کله زموږ تعداد ورسېدو نو موږ سره مزید ګنجایش نه و. نو بیا موږ خوشا جوماتونو ته یعنې دا سوال جوابونه وکړل، نو هغه جوماتونو ته موږ داسې 15 کسان هغه موږ ولېږل، چونکې رخصتولې هم شونه، څوک د بلوچستان نه راغلی دی، څوک د کراچۍ نه راغلی دی، څوک د هغه کوهستان نه راغلی دی، څوک دیر دنیا یعنې ضلعونه خلک راغلي واپس کول هم شونه. اخره کې ما به ذات خود پخپله یعنې بیا چې کوم زموږ نګرانو هغه ته ما ویلې مې داسې یو میسج داسې یو ویډیو تاسو جوړه کړئ هغې کې د خلکو ته ووایي چې بس نور مه راځئ موږ سره ځای نشته، بلکې ما د لارې نه څه کسان داسې چې د ډېر لرې نه را روان وو موږ سره ګنجایش نه موږ سره هم ګنجایش نشته. نو تقریبا 250 پورې علما دا موږ ځان سره وساتل او 100 پورې علما دا موږ خوشا دي علاقو ته یعنې ولېږل. الله دې هغې له جزای خیر ورکړي، ډېر زیات یې زموږ د دغه علماو طلباو دا خدمت کړی دی. نو اوس انشاءالله د 1 رمضان نه زموږ بیا هغه ترتیب دی. تېر شوي کال خو تقریبا 400 خوش او دا بېر چونکې خلکو رابطې کړي دي، ډېرې زیاتې رابطې کړي دي. نو هغې دپاره یعنې ستاسو خدمت کې دا درخواست دی په تاسو کې چې کوم محلو والا راغلي دي هغه محلو والا جومات کې خپل امام صاحب سره یعنې دا خبرو کې چېرې موږ به دوی له 10 طالبان ساتلی شو، 20 طالبان ساتلی شو. بیا تاسو زموږ مرکز ته راشئ، زه به ناسم یا زموږ ناظم صاحب د مفتی مسلم صاحب دی به ناسي، دوی سره تاسو د خپل مسجد نوم او چې څومره تاسو کسان ساتلی شئ هغه عمره موږ له یعنې لیکل به وکړئ، نو موږ ته به اسانه شي، موږ به زیات تعداد واخلو، زیاتو خلکو ته به فایده وشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او بل دا تېر شوي کال زموږ 14 لک روپۍ خرچه شوې وه، 14 لکه. دا کارګزاري ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه لېږل خدمت دپاره، چونکې دین زموږ ستاسو ټولو شریک دی. دا ګورځین کې یاد ساتئ دا دین زموږ ستاسو شریک دی. څنګه ستاسو ټول کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ټول یو کلمه زموږ ستاسو ټول شریکه ده که نه ده؟ دغه همدغه شان دي دین هم په شریکه باندې دی. او دا علما زما عزتمندو دا مدارس دا علما دا چې دین دا په تاسو باندې مضبوطي. ما چې خطبه کې کوم آیت مبارکه ولوستلو دې آیات کې یعنې الله جل شانه نبی اسلام ته فرمایي هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. د دې لفظي معنی دا ده الله هغه ذات دی چې ته مضبوط کړي ستا تایید کړي په خپل مدد سره او په مؤمنانو سره. زه تاسو نه تاسو کوم د نبی رسول الله لپاره صرف او صرف د الله مدد کافي کو کافي نه. تاسو جواب راکړئ لکه د بالمؤمنین ذکر الله ولې کړی دی چې پیغمبر ته مضبوط کړي په خپل امداد مدد سره موږ ته تایید کړي په مؤمنانو باندې موږ ته مضبوط کړي. نو دا تر قیامت پورې ان دې مسلمانانو مؤمنانو ته ان دا یو پیغام دی چې روسو د دې پیغمبر وارثان راځي. نو څنګه چې ما خپل پیغمبر په خپل امداد مدد او په صحابه باندې مضبوط کړي او دغه شانتي به ان دغه د دې پیغمبر وارثان علما هغه به مطلب سي د خپل زمانه په مسلمانانو مؤمنانو باندې دا مضبوط وي. او د دې آیت مبارکه لاندې په دې باندې عمل کوو به نه کوو د علماء ملا به مضبوطو کو نه مضبوطو او دریغو پکن انشاءالله. نو ګوره دا علما چې دي تاسو ماشاءالله د 2 بجو نه ناسې ولې تاسو مفتی صاحب سره مینه ده، تاسو 2 بجو نه ناسې تاسو نجیب الله فاروقي صاحب سره مینه ده،
تاسو د 2 بجو نه ناس تاسو شیخ ادریس صاحب سره مینا وا تاسو د 2 بجو نه ناس تاسو عبدالمتین جمالی صاحب سره مینا وا تاسو رښوي دا علما چرته تیار شوي دي لکه په خپل باندې وای لکه تاسو وای مدرسو کې تیار شوي دي ګنه نو ګوره دا مدرسې چې آبادی وي نو دا علما به پیدا کیږي هغه علما بیا تاسو ته دین خي تاسو بچو ته قرآن خي هغه بیا تاسو ته حلال او حرام خي ان که تاسو ته قسم خورم کنه په دې باندې چې والله بالله ثم تلا کله مخینه صرف د علما اخوا کې قسم دی کو مسلمان په دنیا کې پاتیش اسلام نه پاتې کیږي کله دې خدمت ان دا سله ده دا د ټول د علماء په روانه ده او بلکې دغه هر عالم چې ناشته هر عالم دا په مختلف واسطو سره د محمد رسول الله شاګردان دي ټیم نشته یعنی ما به تاسو سند ویلو زما د مفتی ندیم صاحب د حدیث سند چې دغه زموږ یو سند دی زما استاد ان د مفتی ندیم صاحب استاد شیخ ادریس صاحب دغه استاد حتی تر دې دا سلسله رسی دا محمد رسول الله ته رسی نو هر عالم دا د محمد رسول الله شاګرد دی په مختلف واسطو سره استاد خدمت کې عرض دي دا دوه خبرې ما تاسو ته کې یعنی یو خدا چې تاسو به یعنی خپل محلو کې علماو سره به یعنی تاسو مشورو کې او بیا سبا ورس پکښتا بل ورلزله بیا چې زمو علما به راځي طلبه به راځي او چې موږ تاسو مساجد ته الته بیا طلبه درولګو خدمت هم کو کنه ان شاء الله خدمت به کو او دا چا ملمانی دي یا طالبان دا چا ملمانی دا سری دا د الله د رسول ملمانی دي دا چا ملمانی دي تاسو رښوي که تاسو سوکوي چې عبدالرحمن سدیس د ټلیفون کې زما ملمدر روان دي یا مفتی ندیم صاحب تاسو وي زما یو ملمدر روان دي یا شیخ ادریس صاحب تاسو وي زما یو ملمدر روان دي تاسو رښوي د شیخ صاحب او د مفتی صاحب او د عبدالرحمن سدیس انداغي پسترګو به دا ملمه سمره خیال ساتي او چې بیا د محمد رسول الله د سترګو معاملې رالنو بیا بسوي دی بار کې ها خیال به ساته کنه ان شاء الله ټول خپل محله کې دا وایو او بل دا موږ سره دلته یعنی 2.5 پورې موږ ځان سره ساتو تیر شوی کال زموږ تقریبا 14 لک روپے خرچ شوی واغې کې چا یعنی مطلب لکه وړل چا یو سیس چابل سیس او ځکه چې کوم اعلان کوم کنه په دې باندې چې دا په دې باندې تاسو خفقېږئ ما په دې باندې تاسو مخه خفقېږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درې قسمه اعلانونه د نبی اسلام نه ثابت دي د جهاد لپاره د الله پیغمبر په مسجد نبی کې په خپل ولاړ دي د مسجد لپاره نبی اسلام په ذات خود په خپل ولاړ دي دا مسجد تنگ شدید لپاره د فلان کې کورونه وسوک والی عثمان رضی الله عنه کورونه واغسل نبی اسلام ته دعا وکړه چې الله زه اللهم اني قد رضيت عن عثمان فرض عنه اے الله زه عثمان راضیم ته د عثمان راضی شي او دریم د اصحاب الصفه چې کوم د نبی اسلام مدرسه او اصحاب الصفه هغه چې کوم طلباو هغه 70 نواله 100 پورې 110 پورې بداغي تعدادو د لپاره نبی اسلام په ذات خود په خپل فرمایل دا 15 صحابه وسوک ورته بوزي دی له وسوک یعنی خوراک وروړي د الله پیغمبر با ان سکولو دا درې اعلانونه د الله د پیغمبر نه ثابت دي چې په مسجد کې بودریدو او نبی اسلام به دا اعلان کولو د جهاد لپاره د مسجد د تعمیر لپاره او د دې طلبه کرام لپاره دا تاسو بد مګنه که تاسو مطلب لکه زمونږ نمائندگان درغلل یا زب ذات خود دلته په خپل ولاړ دا تاسو بد مګنه د خپل فخر وګڼئ ګوره د الله پیغمبر حدیث ما تاسو ذکر کو ګوره دې سلور کې خپل ځان راولې وکون عالما یا عالم شه او متعلما یا متعلم طالب علم شه او خادما یا خادم شه یورت راضی او سامعا یا دین اوریدون کی شه او سلورم او محبا او دې سره محبت کون کی شه فلا تكن خامسا فتهلك پنځم مشيګنی تبو برباد بشي دا چا روایت دی دا د محمد رسول الله وینا یا عالمان شي یا طالبان شي یا د دین اوریدون کی خادمان شي او یا دې سره محبت کون کی شه پنځم مشيګنی هلاک بشي پنځم نه مراد بغض ساتون کی دی علماء سره بغض مساته علماء سره بغض مساته دا غزم تاسو یعنی خدمت کې دغه مختصر شان کارګزاري می ذکر کړه چې په کم صورت باندې تاسو ان شاء الله یعنی دې دوره کې موږ سره امداد مدد کول شي 15 روجي پورې به ان شاء الله انده موږ سره دا سلسله وي په کم صورت چې تاسو امداد مدد کول شي ان شاء الله الله جل شانه تاسو له دغه اجر او ثواب درکړي الله جل شانه تاسو له دغه درکړي بدلی بدر کوي او د دې د وجه بدا یو خبره د کوم خبره وګدم شو دا یو خبره د کوم نبی له سلام سره یو صحابي شپور از ناس هغه نور څه کارونه د الله پیغمبر مې صرف دین زده کول دا یو بل رورو نو هغه بروزګار کول کاروبار به کولو نو هغه به کله ماستن کې نسل نو دغه طالب علم مرور به مسر کې ناستو یو ځای روټه په وړله نو دی او پیرالو نبی اسلام ته یا رسول الله ټول ورسوالي مهنت زو کوم دی ماستن ما سره به سرخان ما سره یو شانتی کینی نبی اسلام ته فرمایل تعالی الله رزق د وجه درکې تعالی الله رزق درکې چا د وجه درکې د وجه الله رزق درکې او د دې د وجه الله جل شانه تاسو ګورون کې خیرونه برکتونه اچي سید ان شاء الله کوشش وکړو ان شاء الله